یو څو کسان په مخ کې دي، یو څو کسان پاکستان کې دي، شپه او ورځ یې بل کار نشته. یو راولاړ شي د پاکستان بیرغ ته توهین کوي، ټول پاکستان ته کنځلې کوي. بل راولاړ شي ټول افغانستان ته کنځلې کوي، د افغانستان بیرغ ته توهین کوي. خدای تعالی مو په شرمونو باندې وشرموه په دې کار باندې. د شرم او حیا په نوم باندې څه شی پېژنئ که نه پېژنئ؟ لعنت دې سي تاسې په دې تربیه باندې ستاسو ته یې درکړی ده. انسان ډېر خدای تعالی ښایسته پیدا کړی ده، خدای تعالی ډېر لوړ مقام ورکړی ده. انسان ته سپی ویل ډېر عظیمه ګناه ده. خو په دې خلکو باندې کوم چې په موږ افغانانو کې دي او کوم په پاکستان کې دي چې دا یو بل او دا ټول قومونو ته کنځلې کوي، په دې باندې په والله په بله د بازار هغه سپي شرف لري. د بازار د سپو دې په تاسو باندې بلا وګرځي، د ځناورو د خرو دې په تاسو باندې بلا وګرځي. بلا د دې خوندو مندو په تاسو باندې وګرځه. ستاسو د لاسه د دې عزتمنو خلکو خوندې مندې سپکېږي. خلک ټول افغانستان ته کنځلې کوي، نور راولاړ ټول پاکستان ته کنځلې کوي. د یو نفر په سر باندې، د دوه نفرو په سر باندې. بې غیرتو که خپل منځ کې کوم شخصي مشکل لري، په خپل منځ کې سره ضد وي، دا وطنونه ولې یادوئ؟ ولې راولاړ ټول پاکستان ته کنځلې کوئ، بل راولاړ ټول افغانستان ته کنځلې کوئ؟ په دې کې تاسو کومه فایده ده؟ په هر چا کې ښه او بد خلک شته. شرم وکړئ، نور په لیاز د خدای دا کارونه پرېږدئ. دا خپل افغانانو ته دا خپل وطن مه سپکوئ، دا خپل مشران مه سپکوئ، دا خپل شهیدان مه سپکوئ، دا خپله خاوره، خپل تاریخ، دا خپل اولیا مه سپکوئ. خلکو ته په اولیاو ته خلکو باندې کنځلې وکړې، شهیدانو ته خلکو باندې کنځلې وکړې، مشرانو ته خلکو باندې کنځلې وکړې، دغه پتمنې عزتمنې درنې خویندې خلکو باندې وکنځلې. تاسې به یو څو سپک لوچک لوپر خلک یاستئ، ستاسو په سر باندې خلک ټول افغانستان ته کنځلې کوي. 1.5 میلیون شهیدانو ته خلک کنځلې کوي. د شهیدانو لږ وشرمېږئ، د اولیاو لږ وشرمېږئ، د خپلو خویندو میندو لږ وشرمېږئ. تاسې به خور مور نه لرئ، نور افغانان خویندې لري، میندې لري. دا تاسې شروع کړي چې شی دی. یوه ورځ به د غوسې وه، یوه ورځ به اختلافاتو په کلونو کلونو تاسو کنځلې یو بل ته وکړلې. یو 4 کسان لوچک لوپر په پاکستان کې دي، یو 4 کسان لوچک لوپر په مخ کې دي. ټول اواز به ورکې مخام به راسي، فیسبوک به خلاص کړي، به ټیک ټاک خلاص کړي، ویډیو به جوړې کړي، کنځلې به شروع کړي. لعنتیانو په دې کار باندې بلا د هغه مور او خور په تاسو باندې وګرځه، په تاسو باندې به یې شپې ورځې سبا کړې وي. لعنت دی ستاسو په دې تربیه باندې. نه پوهېږم تاسو د کوم نسل مخلوق یاست. خور مور لرئ، خپلوان اجزان قریبان لرئ. دا خپلوان هم څه نه درته وایي، دا تربرون هم څه نه درته وایي، پیغور هم څوک نه درکوي. چې ته یوه ویډیو وکړې په زراو کسان ستا خور مور اجزانو قریبانو ټول وطن ته سپکاوی کوي. تاسو شرم او حیا لرئ که نه لرئ؟ په دې باندې ته ځان ته غیرتي وایي چې ما په وطن باندې غیرت وکړو، ولې ما پاکستان ته کنځلې وکړې، ما د پاکستان د بیرغ سپکاوی وکړو. بل به راولاړېږي ما ټول افغانستان ته کنځلې وکړي، د افغانستان د بیرغ سپکاوی وکړو. تاسې په دې باندې ځانو ته غیرتیان وایاستئ. تاسې غیرتیان نه، تاسې ازاریان یاستئ، لعنتیان یاستئ. د خدای لعنت دی په تاسو باندې. خدای تعالی مو په شرمونو باندې وشرموه، خدای تعالی مو نیس او نابود کړه. ټول قومونه مو په شرمونو باندې وشرمول، ټول خلک ستاسو د لاسه سپک شول. د شرم او حیا په نوم باندې څه شی پېژنئ که نه پېژنئ؟ کنځلې مه کوئ. په هر چا کې ښه او بد خلک شته، په هر چا کې نیکان او بد صالح خلک شته. مه کوئ دا قومونه مه سپکوئ. د یو نفر په خاطر باندې ټول وطن سپکېږي، ټول مشران سپکېږي. او زه خپل افغانانو ته وایم چې دا کوم خلک داسې د کنځلو لایفونه کوي، د کنځلو ویډیوګانې کوي، دغو ته زنده‌باد په کمنټ کې مه لیکئ، د دغو ملاتړ مه کوئ، دغه سپک کوئ، په شرمونو باندې وشرموئ. په کمنټ کې ورته ولیکئ، ورته لعنت ته په تا باندې، لعنت ته ستا په تربیه باندې. موږ دې ورته په شرمونو باندې وشرمول. ته به د خور مور عزت نه پېژنې، مګر نور افغانان د خور مور په عزت باندې خپل سرونه قربانوي. مه سپکوئ دا خپل وطن. لیله خدای حیا وکړئ، لیله قرآن حیا وکړئ. اخر مرګ ده، قبر ته روان یاستئ، له قبرونو به مې ظالمانو خنزیران پورته